د رمضان المبارک میاشت را روانه د جی نږدې ده چې راشي الله دې په خیر راولي. نو وختي په یو ځای باندې راتلمه نو جی یو ګراوند سجاو کېدو او د لیټونو انتظام پکې هم روانو. نو جناب یو اهم پیغام تاسو سره شیر کوم. ښه زمونږ چې جی عموما یو رواج ته وسا شو جی یو رواج خفه کېږو به نه جي زه خپل ځان یادوم. صحیح ده یو رواج چې څه سا شو جناب چې روجه راځي که نه نو ټوله شپه زه کرکټې کومه زه ټینسې کومه زه ټوله شپه سې ګرځم را ګرځم د خپلو دوستانو سره او خاص کر یو ځای سجاو شوي او څوک پکې جي زه پکې جي لډوګانې کومه او زه پکې جي تاشونه کومه نو ټوله شپه وخورم جي ټوله شپه او بیا ټوله ورځ زه ودیمه. نو آیا د دې څه ممانعات شته کو نه؟ نو دې باره کې زه تاسو سره یو اهم پیغام شیر کوم. ښه کله چې به روجه راله نو زما محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به بستره راټوله کړه او لنګ به مضبوط کو. ولی مطلب د عبادت میاش راله جي دا د خوبونو میاش نه ده، دا د ټوله شپه د شوګیرو نه ده په لهو لعب کې، دا د کرکټو شپې نه دي جي، دا د ټینسو شپې نه دي، دا د اسې ګرځېدو راشه بیا راله ورځ کې خوب نه راځي چې شپه روڼ کو، دا د دې نه دي. زما سیزن زه کپړې سازومه، زه لوارمه، زه ترکاڼمه، زما نور روزګار دی او زما سیزن خو دې راشي جي. نو آیا زه خپل سیزن کې څومره کوشش کومه چې زما نه سیزن ضایع نشي؟ زه چېرته ځم نه، ولې پیسې مې ګډوډېږي. نو جناب دا میاشت الله مونږ له داسې راکړې ده چې یو نفل پکې په فرضو بدلیږي، یو فرض پکې په 70 ګنا بدلیږي او د الله جل شانو رحمتونه پکې لکه د باران راورېږي. ګوره دا دویم کال لی حج مونږ نه پاتې کېږي که نه، هغه ځای خو راپسې بند دی جي، کوم ځای کې چې خاص طور توبې قبلیږي او خاص طور منت زاری قبلیږي هغه ځای راپسې بند دی. نو جناب دا روجه الله مونږ له راکړې او لهو لعب کې ما او تا تېر کړو. دا حالات ولې نن په ما او تا باندې دي؟ هر یو ما او تا سر ټکو کو نه، اکو مسافر زمارونه دي، اکو دلته مقیم دي، ټول مسلمانان نن سبا زیات تر جاړي. ولې جي الله مونږ له د رمضان مبارک میاشت راکړی چې په دې کې مونږ دا الله راضي نه کړو او دا حالات صحیح نه کړو که نه نو ګوره زمونږ ایمان بیا ډېر تباه و برباد دی جي. زمونږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه به روجه کې 60 قرآن مجیدونه ختمول او یو به په تراوو کې ختمو. الله اکبر کبیره. امام شافعي رحمت الله علیه به راضي 65 ختمونه به کول په روجه کې. حیران شو په تراوو کې به ودرېدل بس ټوله شپه به الله ته ولاړو. ولې دا جنابو د لهو لعب میاشت نه ده. زه ټوله شپه وګرځم ځي، زه ټوله شپه کرکټ وکم، زه ټوله شپه ټورنمنټو پسې ولګم، زه ټوله شپه ټینسې وکم، زه ټوله شپه لډوګانې وکمه، زه ټوله شپه اسې بېسه پبجي الله پبجي گیم جي پبجي گیم زه کومه او روجه پې لنډومه. نو تاسو وایي دا روجه ده؟ حدیث مبارک کې راځي با ډېر خلک داسې دي چې تش د تندې نه او د ولږې نه به ورته علاوه اسم نه میلاویږي. دا هغه دی چې کورې اچولی. نو زما هغه خویندو ته هم خواست دی چې ټوله ورځ په خوبونو کې تېره کړي او ټوله شپه داسې په خوبونو کې تېره کړي. زما هغه ورونو ته هم خواست دی جناب چې دا څوک ټورنمنټ سازوي خفه کېږو ګورئ نه عاجزانه درخواست ته کوم جي. نو ګورئ دا څومره کسان مونږ لهو لعب ته مبتلا کون په دې کې ګوره زما ستا بیا پوره وي صدقه. نو غرض مې دا دی رمضان مبارک میاشت را روانه ده رب پکې رضا کو. دا عذاب بیا سور شو، کرونا بیا سره شوه په موتا باندې. دا ولې موتا الله را نیولیو؟ دا ولې ټول حالت مسلمان ته راځي؟ نو دا یو رمضان مبارک میاشت را کړي الله پکې جهنمونه بند کړي جنتونه کولاو شي. په دې به زه مستقل ویډیو وکړم خو غرض مې دا دی جي مهرباني کیجیے التجا کوم زما سونه
ورونه دي څومره خویندې مې دي میاندې مې دي کورونو کې دي زما نه مشران دي کشران دي هغوی ټولو ته خواست کوم جي چې دا روژه دا الله ډېر د نعمت میاشت موږ له راکړې سیزن دی د نیکو جي دا ګورئ هسې بې څه تېره نه کړو دا په کرکټو کې تېره نه کړو دا په لهو لعبه کې تېره نه کړو په دې باندې الله بدبختي ده د هغه چا چې په چا باندې د رمضان مبارک میاشت راشي نبي اسلام فرمایي او د ده پکې بخښنه ونه شي نو زه ټوله شپه چې شوګیره وکړم او بیا ټوله ورځ اوده ما او صرف مونځ ته راپاسم او بعضې زما وروڼه پکې مونځ هم پرېږدي نو جي د دې نه ګوریز مونږ وکړو ښه تېر شوې روژه کې ډېر خلک وو سخت کال پکې هغه نشته هغه ته دغه تورو خاورو کې پراته دی پته نه لګي چې را روانه روژه به زما په نصیب کې او کو نه هسې نه زه په دغه تورو خاورو کې دا روژه زما نصیب کې ده او کو نه نو کو راله جي ګورې ځان پې وبخو الله ته ښه الله باندې ځان وبخو نو غرض مې دا دی ځان د الله لعب نه مکمل بچ کړو او چې څوک دا څیزونه کوي که نه نو په ترغیب سره یې یو صحیح ده جي دا پیغام تاسو مهرباني وکړئ نور تاسو ښه پوهېږئ جي زه خو به دغه پیج ته در سینډ کړم بس نور ستاسو کار دی جي الله هم خوشحاله کړي جي